السلام علیکم. نننۍ ویډیو زموږ د ریحم خان په باره کې. ریحم خان د عمران خان درېیمه ښځه ده، خو دې د عمران خان نه بیا طلاق واخیستلو. په دې د وجې د عمران خان سره واده کړی، یعنې زه ځان مشهوره کړم او ما خلک وپېژند چې دا د عمران خان ښځه ده، چې خلکو وپېژندله چې دا د عمران خان درېیمه ښځه ده. حتمن د دې معلومات نه مخکې ته زه یوه دا یاد کړم چې ته زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتمن د زموږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې وساز د ډالۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. ریحان وایي چې یعنې ما د عمران خان نه په خپله منظر باندې طلاق اخیستی دی، یعنې موږ ته څه داسې څه مجبوري نه وه، یعنې عمران خان زما حقوق نه شو پوره کولی، چې یعنې زما حقوق یې چې نه شو پوره کولی، نو بیا ترې نه ما د خپلې زندګۍ لارې جدا کړې. خو د دغې نه بعد د عمران خان ما سره ټول رازونه په کتابونو کې پاتې شول او هغه کتابونه ما سره تر اوسه پورې دي، ما امانت ایښي دي. په عزتمن ریحان خان یوه پلیته ښځه ده، ولې د دې نه مخکې دې دوو کسانو سره واده کړی او هغه کسانو هم دا طلاقه کړې ده، ولې چې د دې ریحان خان هېچا سره ګزاره نه کېږي. دا یوه فحاشۍ او عیاشه ښځه ده، دا غواړي چې زه یې عیاشي وکړم او فحاشي وکړم او ما ته مې څوک څه ونه وایي، د په خپله مرضۍ باندې چې څه کوم هغه به کېږي. نن سبا یو خاوند هم دغه خبرې هېڅکله ورته غاړه نه ږدي. کوم یو خاوند چې ورسره واده کوي نو هغه ورته بېله وایي چې یعنې زه د یو شي وږی نه یم، ما سره صرف د عزت پکار د عزت وږی په عزت باندې ما سره زندګي تېرولی شي، ته سره تېروم که نه شي تېروې، یا ستا دغه لار زما دا ده، ته اوس نه یعنې لار جدا کولی چې بیا د واده نه مخکې مې بیا نه شرموي، بیا ته وایه چې طلاق راته راکړه. یعنې دا عمران خان په خپله مرضۍ باندې پوښې ده، خو ریحان خان ترېنه طلاق نه اخیستلو، خو عمران خان ورته په خپله مرضۍ باندې دی ورته ویل چې ما او ستا لارې جدا دي، چې زما دا ستا هېڅکله هم ټیم نه تېرېږي، ته د عیاشۍ او د فحاشۍ مخته ښځې او زما دې شیانو سره نه لګي. عزتمن نننۍ معلومات چې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتمن داسې زموږ د چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ډالۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.